چې د چا قرض و هغو په دې ګمان باندې چې دی نو مطالبه کوله چېرې زمونږ دغه معاملات د سود د حرامېدو نه مخکې شوي دي، لہذا د هغې حراموالی چې دی نو نشته دی، ځکه چې هغه په هغه وخت کې معاملات شوي دي چې کله دغه لا حرمت نه راغلی. نو د هغې نه وروستو دا آیتونه رال چې مسلمانانو چې د سود کم معاملات باقی پاتې دي نو هغه هم پرېږدئ. ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې اوس تاسو حلال مال چې دی نو هغه وګټئ، او چې په کم کې شک شوبه راله نو هغه هم چې دی نو پرېږدئ. خو د قرآن کریم یو قانون دی، یوه قاعده ده، او هغه قانون دا دی چې د قرآن کریم آیتونه که د خاص کس په باره کې یا د خاص واقعي په باره کې راغلی، بیا هم د قرآن کریم الفاظو ته به کتلی کېږي چې د قرآن کریم الفاظ عام نو بیا به چې کم دی نو هغه د یو خاص کس څه چې دی نو خاص نه. د دې وجې نه نن هم که چاته د سودي معاملاتو د حراموالي معلومات نه چې دا سودي معامله چې دی نو حرامه ده، او بیا هغه ته چې دی نو معلومات وشي نو فوراً د دې آیت د لاندې رالی او الله تعالی هغه ته دا حکم وکړو چې خبردار تا ته اوس پته ولګېده چې سودي معاملات چې کوم دی نو حرام دي، نو خپل اصل مال واخله او سودي چې کم زیتوالی تا په هغه باندې مقرر کړی دی نو هغه پرېږده. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله ویریږئ تاسو د الله تعالی نه، وذرو او پرېږدوئ تاسو ما هغه معامله بقیه چې باقی پاتې ده من الربا د سود نه، ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنانې وئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرآن کریم کې چې کوم ګناهونه دي په هغه ګناهونو باندې الله تعالی سزا ذکر کړې ده، خو یو واحد سود داسې ګناه او جرم دی چې د هغې سزا الله تعالی چې دی نو د الله تعالی سره او د الله د پیغمبر سره د جنگ کولو مشابه ذکر کړی ده. په دې کې معلومات کې د دې خبرې چېرې سود څومره لویه ګناه ده او څومره لوی جرم دی، او د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کم قوم کې سود راشي نو په هغه قوم باندې الله تعالی قحطونه چې کم دی نو مقرر کوي. دغه رنګې چې کم قوم کې رشوت راشي نو په هغه قوم باندې الله تعالی چې دی نو رعب راولي او هغې کې بزدلي پیدا کېږي. دغه وجه ده نن سبا چې په کومو قومونو باندې د بزدلۍ څادر خور دی نو د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې هغو رشوتونه اخلي او په هغو باندې قحطونه دي. نو هم د دې وجې نه چې د الله د قانون چې هغه حلال مال او د حلال معاملاتو طریقه ده د مال د ګټلو هغه پریښې ده، او په ملک او په اسمبلی کې چې دی نو بیلونه ورکوي د دې دپاره چېرې دا سود دا چې دی نو حلالېدل پکار دی او د دې اجازت پکار دی. نو الله تعالی فرمایي فإن لم تفعلوا، پس که چېرته تاسو دا کار ونه کو، یعنی سود هم پرې نه ښودو او دغه زاړه معاملات دي او تا ته چې دی نو معلومات وشو او اوس هم چې دی نو ته دغه معاملات نه پرېږدي، فأذنوا نو تاسو خبر شئ. فأذنوا په معنا د فعلمو دی، پوه شئ په دې باندې، او دا اذنه یأذنو دا د اذن نه دی، اذن چې دی نو دا غوږ ته ویلی کېږي، مطلب دا چې دا خبره دی په غوږ کې ښه کېده. فأذنوا فتيقنوا تاسو یقین وکئ خبر شئ بحرب من الله په جنگ باندې د طرفه د الله تعالی نه ورسوله او د طرفه د پیغمبر نه چې څومره قومونه هغې د الله تعالی په پکړ کې راځي. یو خو کافر دي، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، د هغو دپاره خو اسم دنیا چې دی نو هغه جنت دی، الله وله ډیل ورکوي. خو چې کوم مسلمانان دي او هغې په دې سودي معاملاتو کې اخته کېږي نو د هغو هغه مالونه چې دی نو الله تعالی بربادوي. مخکې آیت تیر شوی او یمحق الله الربا، بربادوي الله تعالی مالونه د سود هغه مال کې الله تعالی چې دی نو برکت ختمی. او دغه وجه ده مفتی شفیع عثماني صاحب لیکلی دی د دې آیت د لاندې چې څومره سودي معاملات کوونکي دي حرام، د هغو د مال نه الله تعالی برکت ختم کی او د هغو مالونه چې کم دی نو لږي
ضرورتونه په چې دینو نه پوره کیږي. مسلمانان چې دا هغه مال حلالي هغه به چې کم دینو لږ مال ولګي او دا هغه کار به چې دینو پکې وشي. خو دغه سودي معاملات والا په مختلفو ځایونو باندې به د هغونه مال لګي فضوله بیکاره او د هغه مقصد به چې دینو نه پوره کیږي. الله تعالی فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. د الله او د الله د پیغمبر په جنگ باندې خبر شي. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یقال یوم القیامت لآکل الربا. د قیامت په ورځ باندې به سودخور ته ویلی شي خذ سلاحک للحرب. د الله د جنگ د پاره د اسلحه راواله تیار شوس. وان تبتم او که چرته تاسو توبه ویستله فلکم رؤوس اموالکم پس تاسو د پاره دی سرونه د مالونو ستاسو. مطلب دا دی چې مخکې د سودي معاملات کړي او چاله د پیسې ورکړې وي په سود باندې او اضافه دې په مقرر کړې وه، اوس د پته ولګېده. الله تعالی فرمایي چې توبه دې ویستله نو سرونه د مالونو چې کوم څه دې ورکړي دي هغه به ستا دپاره یي، هغه به ستانه نه کمیږي. 1000 روپۍ دې ورکړي دي او په دې پسې د اضافه 1500 روپۍ چې دی نو سود د میاشتې مقرر کړی یا د کال وغیره. نو دغه اضافه سود چې دی نو پرېږده، اصل مال چې کوم دی نو د هغې ته اجازت دی هغه ترې واخلي. خو دلته یوه خبره الله تعالی ذکر کړه چې ان تبتم که چېرته تاسو توبه ویستله نو بیا ستاسو دپاره ستاسو د مالونو سرونه دي. نو مطلب دا د دې نه دا معلومیږي چې که چا توبه وي نستله نو آیا د هغه دپاره به هغه اصل مال چې دی نو هغه به مته نه میلاویږي. لکه 1000 روپۍ چا چې دی نو چاله په سود باندې ورکړي او هغه توبه نه وباسي نو آیا دا 1000 روپۍ به هم دته نه میلاویږي؟ د دې آیت نه خو داسې معلومیږي ځکه الله فرمایي که توبه هم ویستله نو اصل مال به درته میلاویږي، نو که توبه وي نستله نو اصل مال به نه میلاویږي. نو د دې په باره کې علما کرامو ذکر کړي که چېرته یو سړی داسي چې هغه چاله په سود باندې پیسې ورکړي دي او دا د ځان دپاره چې دی نو حلال ګڼي. چېرې دا خو د مشرکینو په شان ته خبره کوله چې انما البیع مثل الربا. دا خو چې دی نو د تجارت په شان ته دي. تجارت کې هم خلک پیسې ګټي او سود کې هم چې دی نو خلک پیسې ګټي او دا د ځان لپاره چې دی نو حلال ګڼلو دا سود. نو بیا علما کرام امام ابن کثیر صاحب ذکر کوي چې د مسلمانانو حاکم هغه به دغه سودي نه چې کوم دی نو توبه وباسي. اوس توتیبه او د مسلمانانو په خلیفه باندې دا لازم دي چې هغه باندې توبه وباسي چې ته توبه وباسه د دې خبرې نه چې ما سود د ځان دپاره حلال ګڼلی دی، زه د دې نه توبه وباسم. او که چېرته توبه وي نستله نو ضربت عنقه د هغه څټ به والی کېږي ځکه چې هغه د الله حلال د الله حرام د ځان لپاره چې دی نو حلال کړی دی. او دا شرعي مسئله ده چې من احل حراما چې چا د ځان دپاره یو حرام حکم چې د هغې په حراموالي باندې د علماو اتفاق دی هغې د ځان دپاره حلال کو نو په دې باندې چې کوم دی نو هغه کافر کیږي. لکه 2 حکمونه دي، یو فرض دی یو حرام دی. فرض هغې ته وایي چې په قرآن کریم یا احادیثو مبارکو باندې د هغې کول چې کوم دی نو هغه فرض لا ثابت شوي قرآن کریم د آیت نه یا د صحیح حدیث نه چې دی نو هغه ثابتي نو دې ته ویلی کېږي فرض. د دې کول لازم دي. اوس که چېرته یو کس داسي چې دغه فرض د هغې پرېښوستل د ځان لپاره حلال ګڼي نو په دې باندې دا کافر کېږي. لکه روژه شوله چې د دې دا ثابته شوې ده د قرآن کریم په آیت باندې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. نو روژه چې کوم دی نو هغه په موږ باندې فرض ده. اوس یو کس چې دی نو د دې د حلالوالي نه د دې د فرضوالي نه انکار کوي او وایي چې زما دپاره بوزه کېدل چې کوم دی نو دا جایز دی بغیر د عذر نه بیمار دی نه مسافر دی. نو داسې سړی په دې عقیده باندې چې دی نو کافر کېږي ځکه فرض وایي دې ته چې هغې کول لازمي او د هغې په پرېښوستلو باندې عذابي والاستحرام او د هغې حرام ګڼل چې کوم دی نو هغه کفر دی. نو دغه رنګې یو کار چې حرام شو قرآن او احادیث مبارکه د هغې نه د هغې حراموالی ثابت دی په مضبوط دلیل باندې او بیا یو کس د هغې کول د ځان دپاره چې کوم دی نو حلال ګڼي نو دا په دې سره کافر کېږي مرتد کېږي. نو چې دا کله په دې سره مرتد شو نو د مرتد په باره کې قانون دا دی چې د هغه مال چې کومې د دې مرتدوالي نه مخکې ګټلی دی هغه به د هغه د وارثان وي او چې کومې د مرتدوالي نه وروستو مال ګټلی دی نو دا مال به چې دی نو حاکم د هغه نه ضبط کوي او دا به د مسلمانانو بیت المال ته ځي. نو ځکه الله تعالی دې طرف ته اشاره وکړه
که تاسو توبه ویستله نو ستاسو دپاره د مالونو چې کوم اصل دی هغه به درته میلاویږي. که توبه م وینستله او حرام هم ګڼلو حلال هم ګڼلو د ځان دپاره نو بیا مسلمانانو خلیفه به ستاسو مالونه چې دی نو ضبط کوي او هغه به بیت المال ته ځي. او که چېرته یو کس دسي چې توبه ترې نه وباسي او دا د ځان دپاره حلال هم نه ګڼي حرام یې ګڼي خو یې چېرې توبه ترې نه وباسم نو بیا داسې کس چې کوم دی نو د هغه مال به ضبط کوي د دې دپاره چې دا توبه وباسي. چې کله توبه ویستله نو بیا به دته چې دی نو دا خپل مال میلاویږي. د هغې نه مخکې به د ده هغه اصل مال چې کوم یې چاله په سود ورکړی دی هغه به مو ته نه میلاویږي. وان توبتم او که چېرته تاسو توبه ویستله فلکم نو ستاسو دپاره دی رؤوس اموالکم سرونه د مالونو ستاسو لا تظلمون ظلم مکوئ تاسو په اخستلو د زیتی د سود باندې د غریب نه ولا تظلمون او ظلم به نه کیږي په تاسو باندې په نه کمولو ستاسو د اصل مالونو. ته په غریب باندې دا ظلم مه کوه چې د هغه نه ته سود اخلي اضافي تی اخلي. نو الله تعالی فرمایي په تا باندې به دا ظلم نه کیږي چې هغه اصل مال به تا ته میلاویږي نو ته هغه پرېږده تا ته به چې کوم دی نو دا اصل مال میلاو شي چې کوم دی په سود ورکړی دی. وان کان ذو عسرة او که چېرته یي دغه د قرض والا ذو عسرة د غربت والا فنظرة نو پس انتظار کول دی الی میسرة مالدارۍ ته. یو کس چې دی نو بل چاله په سود باندې پیسې ورکړي دي او بیا ورته پته ولګېده چې هغه خو غریب دی پته ورته ولګېده سود حرام دی هغه اصل یې چې دی نو هغه اضافي سود خو یې پرېښودو خو بیا چې دی نو د هغه اصل مال پاتې شو د قرضو او دته پته ولګېده چې دا سړی خو غریب دی. نو الله تعالی فرمایي تاسو بیا انتظار کوئ مالدارۍ د هغه ته کوشش وکړه چې هغه مهلت ولا ورکړه چې هغه مالدار شي نو بیا د هغه نه چې کوم دی نو خپل مال واخله. او د دې وجې نه حدیث کې راځي چې لا یحل دین رجل مسلم د یو مسلمان د قرض وخت نه راځي مگر هغه چې دی نو هغه قرض لیټ کوي د هغه کس نه د دې وجې نه چې هغه غریب دی الا کان له بكل یوم صدقه مگر د هغه دپاره د دې چې څومره قرض یې چاله ورکړی دی او دغه قرض د هغه سره نشته دی او دای ته چې کوم دی نو لیټ کړو چې زه کله دسه پیدا شوي نو بیا چې کوم دی نو راکه نو د دې سړي دپاره به د هغه قرضو د یوې روپۍ د هرې ورځې چې کوم دی نو یوه نیکي میلاویږي چې څومره پیسې دي بس هغې مقدار باندې به ورته چې دی نو ثواب میلاویږي. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو کس دا غواړي چې د قیامت په ورځ باندې زه د الله تعالی د رحمت د سوري د لاندې شم نو هغه دی چې کوم دی نو د غریب سره د هغه په قرض کې چې دی نو لیټوالی کوي نیټې راله او د هغه څه نشته دی نو بیا دې ورسه چې کوم دی نو لیټوالی وکړي او یا دې د هغه نه او لیضع عنه یا دې هغه ته دا مکمل چې دی نو معاف کړي لکه څنګه چې راځي وان تصدقوا خیر لکم. او د دې وجې نه صحابي په باره کې راځي چې هغه یو کس ته چې دی نو پیسې وي او چې کله به هغه خواله رالی کور ته معلومات به وکړل نو هغه پته به ولګېده چې هغه کور کې نشته دی. یوه ورځ ماشوم د کور نه راووتلو دته د پوسو کو پلار دی په کور کې دی ویل او په کور کې دی خو هغه نه راوتلو چې کله ته معلومات وکړه راووتلو بیا یې ورته وویلې چې ولې پټېږي زمانه نو هغه وویلې چې ما څه پیسې نشته دی او د هغې د وجې نه ته چې دی نو دلته ولاړې زه ځکه چې دی نو پټېږم چې اوس تاله څه درکړم. نو هغه صحابي ته تپوس وکړو چې ته د الله په نوم قسم وخوره آیا ته حقیقي غریب یې هغه وویلې چې او د الله په نوم مې د قسم چې زه حقیقي غریب یم. نو هغه صحابي هغه ته چې دی نو هغه قرض پرېښودو په دې وجه باندې چې هغه ویل ما د نبي علیه السلام نه دا اورېدلي چې څوک د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش او د الله د رحمت سوری غواړي نو هغه دی چې دی نو غریب ته هغه قرض معاف کړي یا دې ورته چې کوم دی نو هغه لیټ کړي. نو او حدیث مبارک کې راځي من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه چې کوم یو مسلمان د بل مسلمان نه د دنیا یو مصیبت لري کی الله تعالی به د هغه نه د آخرت د مصیبتونو نه یو مصیبت لري کی. ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره او یو غریب باندې چې چا اسانی راوستله هغه ته چې کوم دی نو قرض معاف کو یا یې ورته لیټ کو نو په هغه باندې به الله تعالی په دنیا او په آخرت کې چې دی نو اسانی راولي. وان تصدقوا خیر لکم او دا چې تاسو صدقه وکئ یعنی دا اصل مال متماف کې چې کوم دی ولا په قرض کې ورکړي
خیر لکم دا ډیر غوره دي ستاسو دپاره. دنیا کې خو چې کوم دی نو سړی دې خبرې ته سوچ کوي چې یاره پیسې لاړې مال لاړې نو یاره اوس چې دی نو دا زما دپاره خیر نه دی. خو الله تعالی فرمایي دې خبرې ته مه ګوره. کله کله به ستا مال چې دی نو هغه ستا د لاس نه ځي خو د هغې په بدل کې به ستا کور ته چې دی نو خدای د هغې په مقابل کې الله تعالی چې دی نو برکتونه راولي. او دغه برکت چې کور ته راشي کله کله چې دی نو د هغې د وجې نه د یو غریب د دعا د وجې نه د کور نه بیماری نه ختمیږي. ورنه هغه بیماری چې په تا باندې وي نو د هغې نه ډېرې پیسې د نه پې لګېدي. ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. قرآن کریم دا قانون دی چې خپل د حلال او د حرامو مسائل په چا باندې په زور نه مني. هغه جدا خبره ده چې د مسلمانانو خلیفه به په هغه باندې چې کوم دی نو زور زبردستی کولی شي. لکه مخکې موږ وویلي د امام ابن کثیر صاحب قول هم ذکر کو چې سودخور د سود نه توبه نه وباسي نو مهلت به وله ورکوي توبې 3 ورځې او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا که ویې نه منله بیا به چې دی نو قتل کوي چې هغې د ځان لپاره حرام حلال ګڼي. نو هغه جدا خبره ده. خو بل قرآن کریم قانون دا دی چې کله یو حکم ذکر کی نو د هغې نه مخکې وروستو چې دی نو الله تعالی د دې خبرې چې دی نو ترغیب ورکوي چې ګوره دا حکم ومنه په دې کې ستا خیر دی. یوازې چې کوم دی نو هغه د حکومتونو په شان ته د ډنډې په زور باندې په خلکو باندې خپل حکم نه مني. د دې وجې نه الله تعالی د دې سود د بیان نه وروستو چې دی نو دا آیات راوړو چې هغې کې د آخرت انتهایی لویه یره الله تعالی ذکر کړې ده. او امام ابن کثیر صاحب ذکر کړي دي چې دا د قرآن کریم د ټولو نه آخرنی آیات. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. د دې نه وروستو نبی علیه السلام 30 ورځې او یو روایت کې 12 ورځې راځي چې د دې نه وروستو نبی علیه السلام بیا وفات شوی دی او دا آخرنی آیات دی د قرآن کریم. او حضرت جبریل نبی علیه السلام ته وفرمایل ضعه علی رأس 280 آیتا. د 280 آیتونو په سر باندې چې کوم دی نو دا آیات کېده یعنی 281 نمبر باندې. واتقوا او ویریږئ تاسو یوما د هغه ورځې نه. او مضمون هم پکې داسې ذکر دی چې اشاره ده چې نبی علیه صلات وسلام د هغه روانګي ده. واتقوا او ویریږئ تاسو یوما د هغه ورځې نه ترجعون چې تاسو به واپس کړی شئ فیه په هغې کې الله الله تعالی ته. ثم توفا بیا به پوره ورکړی شي بدلا کل نفس هر یو نفس ته ما د هغه عملونو کسبت چې کړي دي وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم ونه کړی شي. نو الله تعالی فرمای واتقوا د هغې ورځې نه ویرېږه. که نن سود کې نو هغې ورځې نه ویرېږه چې حدیث کې راځي په هغه ورځ باندې د یو سړي خېټه د سودخور هغه به د یوې کمرې په مثل باندې او په هغې کې بدن نه چې کوم دی نو ماران ځي او راځي نوځي به او بیا به چې کوم دی نو راوځي. د هغې ورځې نه ویرېږه چې د دې عمل سزا به راته دومره سخته میلاویږي. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. قرآن کریم کې د آیتونو په اعتبار سره د الفاظو په اعتبار سره چې کوم دی نو دا د ټولو نه لوی آیات دی. اگر چې د عظمت او د فضیلت په اعتبار سره آیت الکرسی د ټول نه لوی دی خو الفاظ په دې کې زیات دي نو د دې په اعتبار سره دا چې کوم دی نو لوی آیات دی. تقریبا 25 مسائل په دې کې الله تعالی ذکر کوي. قاضی شمس الدین سے فرمای چې دا اوږد آیات چې کوم دی نو راوړ او په دې کې چې کوم دی نو اشاره ده د خبرې طرف ته چې قرض چې چا په چا باندې قرض نو هغه ته صبر وکړي. صبر دی ورته وکړي لکه څنګه چې دا آیات اوږد دی دغه رنګې اوږد صبر ورته وکړه چې په هغه اوږده ورځ باندې چې د قیامت ورځ ده تا ته چې دی نو په هغې کې سهولت میلاو شي. یا ایها الذین آمنو دې ته آیت المداینه ویل کېږي. د قرض چې کومې مسلې دي او معاملات کېږي د قرضو چې یو شی ته په واخلي او پیسې چې کوم دی نو د سنۍ نو د هغې چې کوم دی نو حکم په دې کې ذکر دی. دغه رنګې یو شی خرڅ کړي پیسې دې وس واخیستې او چې کوم شی تا خرڅ کړی دی مبیعه هغه چې کوم دی نو وروسته ورکې تیار نه دی لکه دې ته ویل کېږي بیع سلم. دا به چې کوم دی نو لکه فصلونه به تیار نه و د وس نه بیا چې کوم دی نو چاله پیسې ورکړي او هغه ته به وویلې چې دانې تیارې شوې نو بیا به چې کوم دی نو په پلانکي ورځ باندې پلانکي وخت کې ته به ماله چې دی نو پیسې دغه دانې راکړي. دا شریعت کې چې کوم دی نو دې ته بیع سلم ویلی کېږي. نور عام شی چې کله د انسان سره په قبضه کې نه موجود نو د هغې خرڅول جایز نه دي. لکه حدیث مبارک کې راځي صحابي ته نبی علیه السلام فرمایي لا تبع ما لیس عندک چې کوم شی ستاسو موجود نه نو هغه مه خرڅوه. خو دغه چې کوم دی نو د دې نه مستثنا دی. نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغلی هلته به خلکو چې کوم دی نو
د کجوري وغیره د ټیم نه مخکې چې دی نو خرڅولې، تیارې به نه وي، پیسې به یې واخیستې او هغې باندې به چې کوم دی نو هغه خپل ضرورتونه پوره کړه او بیا به کجوري وروسته چې دی نو خرڅولې. نو نبی علیه صلات وسلام چې کله هلته تشریف راوړو نو هغو ته وفرمایل چې من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم. تقریبا 10 شرطونه یې وله ذکر کړل چې په دې 10 شرطونو سره تاسو چې دی نو داسې معامله کولی شي، اگر چې تاسو په قبضه کې دغه کجوري نه وي، خو دا د دې حدیث د وجې نه چې کوم دی نو جایز شو. او بل دې آیات کې چې کوم دی نو الله تعالی د لیکلو خبره کړې ده، په دې کې د اسلام جوړوالی چې کوم دی نو معلومیږي چې دومره عجیبه دین دی چې په هغه وخت کې چا د سره د لیکلو تصور نشو کولی، او په هغه وخت کې چې کوم دی نو نبی علیه صلات وسلام په خوله باندې الله تعالی دا حکم امت ته بیان کو چې تاسو کله د قرض معامله کوئ نو د جنگ جګړې نه د بچ کېدو دپاره تاسو دغه خامخا لیکئ، د دې دپاره چې سبا له بیا تاسو په دې کې اختلاف نه کوئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تداینتم بدین، کله چې تاسو معامله کوئ بدین د قرضو الی اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې. معلومه شو چې په قرض باندې یو شی خرڅول چې دی نو هغه جایز دي، که هغه بیا چې دی نو خالص قرض او که هغه د کشتونو په اعتبار سره یي دواړه چې دی نو جایز دي. خو چې یو شی خرڅې نو په هغه مجلس کې دننه دا خبره پکې چې کوم دی نو هغه یقیني کا چې دا شی زه خرڅومه په نغدو باندې دونه باندې په نسیا باندې دومره باندې، او دا ویوه چې کوم کس اخلي چې هغه وایي چې زه په دې باندې اخلم، یا یې نغدو باندې اخلم هو پیسې والا، یا یې په نسیا باندې اخلم زه زما په دونه باندې شو، دا جایز دي. په کشتونو باندې خرڅوي نو په کشتونو باندې چې دی نو جایز دي، خو داسې به نه کوي چېرې دا شی دی چې په څو مې واخیستو. نو دې کې چې کوم دی نو حدیث کې راځي چې 2 بیعې به په یوه بیعه کې نه راجمع کړي، یوه سودا ده په هغې کې 2 سوداګانې مه راجمع کوه چې یا په دې باندې دی یا په دې باندې دی، نه یوه خبره پکې یقیني که بیا جایز دی. اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین د قرضو الی اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ تاسو د دې دپاره چې آینده کې بیا چې کوم دی نو ستا ګواه دی چې د هغه نه خبره نه یېره، یا چې کوم دی نو په قیمت کې چې دی نو کمې زیاتې څوک ونه کړی شي، بس لیکل چې کوم دی نو هغه ښه شی دی. یو کس ته ویل چا ویلي چې ستا دا ګیره ولې نه سپینېږي، هغه ویل چېرې زما په ذهن کې کوم سوچي بس هغه زه په کاغذ باندې راکوزوم، په ذهن دماغو کې نه پرېږدم، یا په کور کې راته څوک د سودا ووایي بس ځان څه چې کوم دی نو کاغذ باندې ولیکم، څه به چې دی نو دماغ خوري. نو د دې وجې نه فکتبوه لیکل چې دی نو دا ښه کار دی. زمونږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب فرمایل چې اوله کې زه د لیکلو چې دی نو هغه دغه نومه د لیکلو په حق کې نومه چې علم هم خلک لیکي، علم خو هغه دی چې هغه فی صدور الذین اوتوا العلم چې په سینه کې پروت، خو بیا وروسته چې کله ماته پته ولګېده چېرې دا خو ته ضرورت راځي کله کله سړی په شک کې راشي او بیا چې کوم دی نو هغه خپل لیکل وسنی نو څه به کوي. نو دې وجې نه هغو به بیا فرمایل چې العلم صید والکتابة قید، علم ښکار دی او د هغې رانیول چې دی نو هغه لیکل دي، ځان سې ولیکه د دې لپاره چې ستا نه هیر نشي. ولیکتب بینکم او په کار ده چې ولیکي په منځ ستاسو کې کاتبون یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره، کاتبون یو لیکونکی به راولي او هغه لیکونکی به د دې دواړو ډلو د یو طرفداري به هم نه کوي، او هغه دې ولیکي بالعدل په انصاف سره. څه مطلب په انصاف سره؟ د یو ته هسې نه چې دواړه طرف ته خلک چې دی نو هغه انپړ دي او هغه د لیکلو چې کوم دی نو پړاول نشي کولی، او ته لګې لیکل کې یو د ته یو شان ته وایي چې په چا باندې قرض دی هغه تا ته وایي په ما باندې 1000 روپۍ قرض دی، او ته ول هلته ولیکې چې په ما باندې 1.5 روپۍ دی، یا وله چې کوم دی نو کم ولیکې چې په ما باندې 500 دي، او سبا چې دی نو بیا د هغوی اختلاف راشي نو تا یو دپاره چې کوم دی نو هغه ثبوت پیش کړی د ثبوت دی ولا چې کوم دی نو پرېښی د لیکلو په شکل کې. نو الله تعالی فرمایي داسې چل مه کوه بالعدل په انصاف سره. ولا یأبه کاتب او انکار دی نه کوي لیکونکی ان یکتبه د لیکلو نه کما علمه الله د دې وجې نه چې ښودنه کړې ده دته الله تعالی فلیکتب نو دا د لیکلو وکړي. څه مطلب؟ تعالی الله تعالی چې دی نو نعمت او د نعمت د خط د لیکلو چې دی نو درکړی دی نو د دې شکریه ادا که، په تا باندې الله احسان کړی دی نو ته د دې نه انکار مه کوه او دا پوره ولیکه. یا کما علمه الله د دې وجې نه چې الله دته ښودنه کړې ده نو دا دی چې کوم دی نو هغسې ولیکي. ولیملل الذي علیه الحق دا بله مسئله شوله چې لیکل خو به کېږي، خو په دې لیکلو کې دا بیان به څوک کوي؟ تحریري بیان، تحریر خو به چې دی نو لیکونکی کوي، خو زبانی بیان به چې دی نو څوک کوي؟ نو زبانی بیان به هغه کس کوي چې په چا باندې چې دی نو قرض دی، حقوق چې په چا باندې دي
هغه به چې دی نو بیان کوي. ولیملل الذي او املا دې وکړي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې دی حق. ولیملل املا ته ویل کېږي. املا دې ته ویل کېږي چې یو کس هغه بیان کوي او بل لګي هغه لیکي. لکه مخکنی زمانه کې چې کوم دی نو خلکو به احادیث د خپلو علماو نه د خپلو استادانو نه چې کوم دی نو هغه لیکل. نو هغې طریقه به دا وه چې داسې کسان به ناستو، تختۍ به ورسوي یا کاغذونه به د هغو څه ورسو او یو استاذ به لګي هغه به چې کوم دی نو بیان کو حدثنا فلان فلان کې چې دی نو ماته دا حدیث بیان کړی دی او هغه ویلي قال حدثنا فلان هغه وایي چې ماته فلان کې بیان کړی دی. په دې طریقې سره چې کوم دی نو هغه کسانو به هغه حدیثونه چې دی نو نوٹ کول. دا خو د بیا د محدثینو الله تعالی ښه وکړي چې امام بخاري صاحب چې څومره احادیث د خپل استاد نه یاد کړي هغه ټولې چې کوم دی نو بیا ولیکل. نو وروسته چې څومره امت و هغې د پریشانۍ نه چې دی نو هغه ویستل چې دا به چا یادولی. د امام بخاري صاحب په شانته حافظه د چا وه، د چا ذهن دومره کار کو خو هغه ټول حدیثونه چې استادانو هغه ته بیان کړي نو هغه ولیکل او دا ویلي چې حدثني فلان ما ته پلان کې حدیث بیان کړی دی او داسې چې دی نو نبی علیه صلات وسلام ته ټوله سلسله ورسوه. که اوسه پورې چې دی نو کتابونه نه وي نو دا سلسله بیا رسول چې کوم دی نو هغه ډېر ګران کار و. موږ چې دی نو د خپل نیکه پورې خپل نسب ډېر په مشکل سره چې دی نو رسو نو د نبی علیه صلات وسلام پورې و بیا چې دی نو دا موږ څنګه رسول. نو دې وجې نه املا به کېدله او دا به چې دی نو غټ غټ محدثینو ته به چې کوم دی نو غټ غټ مجلسونه هغه به ناستو د طالبانو دا به لیکل. دې ته ویل کېږي املا. ولیملل الذي او املا دې وکړي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې دی حق، قرض چې په چا باندې دی. ولیتق الله او ودېرېږي د الله تعالی نه ربه چې رب د دی ولا یبخس او نه دې کمی منه د دې حق نه شیان څه شی چې پوره هغه خپل حق چې دی نو هغه ولیکي او هغه ته چې کوم دی نو لیکونکي ته چې کوم دی نو پوره حق بیان کړي چې دونه پیسې په ما باندې دي دومره ولیکه. فإن كان الذي پس که چېرته یا کس علیه الحق چې په هغه باندې دی حق چې په چا باندې قرضي سفیها کم عقل او ضعیفا یا کمزوری. یو کس داسې دی چې هغه کم عقل دی. سفیه هغه کس ته ویل کېږي چې هغه یا چې کوم دی نو فضول خرچوي او یا د مال په لګولو په طریقه باندې نه پوهېږي. نو هغه کس چې کوم دی نو هغه ته دا اختیار نشته دی چې هغه دا بیان وکړي. نو قرض په هغه باندې دی نو د هغه چې کوم ولی دی نگران دی اختیارمند دی هغه کس به چې کوم دی نو بیا بیان کوي. سفیه په شریعت کې په ځینې کسانو باندې چې دی نو معاملات کول دا بند دي او په هغو باندې پابندي ده. یو په هغو کې چې کوم دی نو هغه غلام دی، دغه رنګې یو په هغې کې ماشوم دی، یو په هغې کې چې کوم دی نو هغه لیونی دی چې د دې معاملات چې دی نو هغه جایز نه دي. چاله چې کوم دی نو څه شی ورکو په روپو باندې نو هغه به چې دی نو بیع به بیع نه وي، هغه معامله به معامله نه وي، هغه به واپس ختمیږي. ولې؟ ځکه چې د دې سړي چې څومره معاملات دي تصرفات دي شریعت کې په دې باندې پابندي ده. او په دې کې امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چې یو سفیه هم دی. سفیه داسې کس ته ویل کېږي چې هغه بلوغ ته ورسېدو او هغه کم عقل او هغه چې دی نو مال بې ځای لګوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې دا 25 کالو ته ورسېدو او دا هوښیار نشو نو دته به چې کوم دی نو بیا د هغه مال حواله کېږي. او صاحبین امام ابو یوسف امام محمد سے فرمای چې کله دا بلوغ ته ورسېدو هوښیارتوب ته لږ ورسېدو او 25 کالو ته ورسېدو نو هغه ته به چې کوم دی نو د هغه مال حواله کېږي نه، بلکې هغه به چې کوم دی نو به دستور په دې پابندۍ کې چې کله په هغه کې چې دی نو هوښیارتوب نه راغلی. امام صاحب فرمایي چې 25 کالو ته ورسېدو بس دا د نیکه عمر ته ورسېدو او بیا به چې کوم دی نو دته د مال حواله کېږي. بهرحال چې داسې کسي چې هغه سفیه کمزوری د دماغونه یا ضعیفي او هغه چې دی نو مثال په طور باندې ګونګی بیان نشي کولی نو او لا یستطیعو یا طاقت نه ایوم الله د املا کولو هو داغه فلیملل نو املا دی وکي ولیه ولی داغه اختیارمند داغه بالعدل په انصاف سره داغه په ځای نائب شي چې کومه معامله شوې ده چې اخستې دي پیسې نه دي ورکړي نو هغه بیان دی ورته دا وکي. واستشهدوا او تاسو طلب وکئ شهیدین د دوو گواهانو من رجالکم د سړو تاسو نه دوه سړي چې دی نو تاسو په معاملاتو کې گواهان جوړ کئ د دې دپاره چې سباله چې کوم دی نو بیا هغوی ستاسو په دې معامله کې که چېرته اختلاف راشي نو چې بیا هغوی گواهي وکړي او ستاسو دا اختلاف ختم شي. اسلام د امن دین دی او اسلام دا نه غواړي چې د اسلام د منونکو په منځ کې
اختلاف راشي او جنگ جګړه راشي. دغه وجه ده زه په زه باندې چې شریعت کم شینا کم بیوعات او یا کم معاملات د خرید او فروخت حرام کړی دي او فاسد کړی دي، هغه کې زه په زه باندې یو وجه ذکر کړی ده چې لانها مفضیه الى النزاع. دا معامله ولی چې دینو حرام فاسده ده ځکه چې دا جګړې ته رسونکې ده او اسلام د امن دین دی، هغه جنگ جګړې چې دینو په مسلمانانو کې نه مني. نو د دې وجه نه چې څومره معاملات دي چې په هغې کې دومره شوبه پیدا شي چېرې د دې د وجې نه به اختلاف پیدا کېږي، نو هغې کې شریعت چې دی نو هغه فاسد کړي دي. فإن لم يكونا پس که چرته نه رجلین دوه سړي فرجل پس کافي دی یو سړی وامرأتان او دوه زنانه، یو سړی او دوه زنانه ممن د هغه چانه ترضونه چې تاسو پرې راضي وئ من الشهداء د ګواهانو نه. نو هغه چې دی نو د یو سړي په موجودوالي کې بیا دوه زنانه چې دی نو د هغه سره ملګري شي او ګواهي دې وکړي په دغه معامله باندې چې پلانکي سړي په قرض باندې چې دی نو دا شی واخیستو، دومره پیسې چې دی نو په هغه باندې پاتې شوي او موږ په دې باندې چې دی نو ګواهان یو. نو اوس شریعت چې دی نو دوه زنانه دا د یو سړي د ګواهۍ برابر کړلې. په دې کې حکمت څه دی؟ حکمت الله تعالی په خپله ذکر کړی، ان تضل د دې وجې نه چې ګمراه چې ان تضل د دې وجې نه چې هیره به شي احداهما یوه د دې دواړو نه، فتذکره نو وریاده به کې احداهما یوه د دې دواړو نه الاخرى بلې ته. که یوې نه غلطي وشوله او دا بیان چې کوم دی نو دا ګواهي هغې چې کوله نو په هغې کې خطا شوله، نو بله به ورته ووایي چې خورې خبره داسې نه وه، خبره چې کوم دی نو هغه په دې طریقې ورته چې دی نو خطا کېږي په دې کې. اوس ظل یظل چې کوم دی نو دا په معنا د ګمراهۍ نه راځي بلکې دا په معنا د هېرېدو باندې راځي. لکه یو آیات تاسو راواړوئ یا خوب هم پکې ختم شي چې سورت شعراء کې الله تعالی 19 سپاره کې د حضرت موسی علیه السلام په باره کې یوه خبره چې دی نو هغه ذکر کړې ده او د هغې په باره کې ځینې خلکو چې دی نو د هغې غلطه معنا کړې ده، خو د دې آیات نه د هغې معنا معلومیږي. آیت نمبر 20 دی او صفحه نمبر 332. قال وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. فرعون چې دی نو موسی علیه السلام ته ویلې چې ښه تا پلان کې کارم کړی و، یعنې هغه قبطي او ته یادوي چې هغه دې قتل کړی و او ته اوس انکار هم کې. نو موسی علیه السلام وفرمایل فعلتها ما کړی دی دا کار اذن په دغه وخت کې وانا من الضالین او زه ومه د هیرونکو نه دی لره، ما نه خو دا خبره هیره وه تا چې کوم دی نو را یاده که. هلته امام ابن قتیبه صاحب غریب القرآن کې ذکر کوي چې وانا من الناسین، زه چې کوم دی نو د هیرونکو نه ومه. نو او دغه رنګې د عربو په اشعارو کې دا ټکې د ظل یذل چې کوم دی دا په معنا د خطا کېدو باندې چې دی نو راځي، په معنا د ورکېدو باندې هم راځي، په معنا د خطا کېدو باندې هم راځي او د هېرېدو باندې هم راځي. لکه دا په معنا د خطا کېدو باندې ورکېدو باندې یو کس وی شربت الاثم حتى ظل عقلي كذاك الاثم يذهب بالعقول. شراب می وسکل نو عقل می چې دی نو ورک شو او دغه رنګې ګناهونه چې دی نو هغه عقل خرابوي او ورکوي، یعنی په ګناه سره چې کوم دی نو عقل هغه کمزوری کېږي، ذهن کمزوری کېږي. لکه امام شافعي صاحب خپل استاد ته چې دی نو دا ویل، حضرت امام وکیع صاحب دا د هغه چې کوم دی نو استاد او د هغه په باره کې امام شافعي صاحب په باره کې راځي دا شاعر خو اشعار به دومره نه ویلي، اگر چې د هغه د اشعارو کتاب شته دی خو هغه ټول د حکمت نه ډک اشعار دی پکې. او هغه وایي لولا الشعر بالعلماء یزري لکنت اليوم اشعر من لبیدي. که چېرته دا اشعار د علماو سه ښه نه ښکارېدی نو زه به د لبید نه ډېر غټ شاعر وی. او لبید کم شاعر و؟ د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې یو کس او خو د نبی علیه السلام د زمانې نه لږ مخکې وفات شوی او دغه وخت کې د هغه اشعار چې دی نو هغه ډېر مشهور و، حتی دا چې نبی علیه صلات وسلام د هغه یو شعر هغه وویلو او بیا یې وفرمایل چې یاره د لبید دا شعر زما چې دی نو ډېر خوښ. او لبید هغه کم شعر چې نبی علیه صلات وسلام ویلو هغه داو الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل. خبردار د الله نه علاوه چې نور څه دي ټول باطل او چې څومره نعمتونه دي هغه ټول چې کوم دی نو هغه ضایع کېدونکي دي او هغه چې دی نو ختمېدونکي دي. که د ځوانۍ نعمت دی، که د مال نعمت دی، که د صحت نعمت دی او که بله چې کوم دی نو خاني ده هغه چې کوم دی نو زائل و ختمېدونکي ده. نو امام شافعي صاحب فرمایي چې زه خپل استاد خواله لاړم او هغه ته مې وویل چې ذهن مې کمزوری شوی.
نو هغه ما ته نصیحت وکړو چې ګناهونه پرېږدوه. خدا چې دی نو هغو په اشعارو کې ویلي او هغه فرمای شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي فان العلم نور من الهي ونور الله لا يعطى لعاصي. ما وکیع صاحب ته چې دی نو شکایت وکړو د خپل حافظي، نو هغه ما ته ویل چې ګناهونه پرېږدوه ځکه علم دا د الله تعالی رڼا ده او الله خپل رڼا چې دی نو ګناهګار سړي له نه ورکوي. او ډېر عجیبه عجیبه اشعار چې کوم دی نو هغه ویلي دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء. زمانه چې دی نو ورځې پرېږدوه چېره دا څه کوي، په هغه خبره راضي شه چې الله یې فیصلې کوي. وطب نفسا اذا حکم القضاء، د الله په تقدیر باندې چې کوم دی نو هغې باندې راضي شه. نو الله تعالی فرمایي ان تظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اوس حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته چې دی نو خطاب کو او وی فرمایل چې ستاسو عقلونه چې دی نو هغه ډېر کمزوري دي، ستاسو ذهن چې دی نو هغه کمزوری دی او ستاسو دین چې دی نو هغه ناقص دی. نو زنانو چې کوم دی نو تپوس وکړو یا رسول الله ما نقصان دیننا وعقلنا، زمونږ دین او عقل ولی کمزوری دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تقعد احداکن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي، چې په تاسو کې یوه زنانه د خپل عمر نیمه حصه په کور کې په داسې حالت کې تیروي چې د هغه نه لمونځ کوي او نه چې کوم دی نو روجې نیسي د بیمارۍ په اوقاتو کې. د دې نه معلومه شوه چې د دین دا چې کوم دی نو یو قدرتي اثر دی په ذهن باندې، قدرتي اثر دی چې څوک په دیندارۍ کې ډېر چې کوم دی نو هغه مشغولی نو د هغه ذهن به الله تعالی محفوظ ساتي. او چې کله اگر چې په زنانو باندې په دې خبره کې څه ګناه خو نشته، دا خو یو قدرتي د الله تعالی د طرف نه چې کوم دی نو فیصلې دي، خو بیا هم چې دین کې څوک مشغولی نو د هغه ذهن به چې کوم دی نو الله تعالی نه خرابوي. د دې وجې نه د سورة الحج د یو آیت د لاندې چې په هغې کې الله تعالی د انسانانو د عمر خبرې ذکر کړي دي او بیا یې فرمایلی دي چې ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. په تاسو کې ځینې داسې دي چې هغه د خپل عمر کمزوري عمر ته ورسي او بیا چې کوم دی نو هغه د پوهې نه پس په څه باندې نه پوهېږي یا د پوهه کولو نه پس په څه باندې نه پوهېږي، ته به ورته خبره کې او هغه ذهن به چې دی نو کار نه کوي. نو هلته نبی علیه صلات وسلام چې کوم دی نو دعا کړې وه اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، یا الله زه چې دی نو ستا پناه غواړم د دې خبرې نه چې زه هغه کمزوري عمر ته چې کوم دی نو ورسېږم. نو هلته بیا علماو دا خبره ذکر کړې ده چې حق پرست علما د هغو د ذهن الله تعالی حفاظت کوي، حتی دا چې په داسې عمر ته هغې ورسېږي نو بیا هم چې کوم دی نو هغې د هغو ذهن کار کوي. یو عالم ذکر کوي امام ابو یوسف صاحب په باره کې چې زه د هغه خواله لاړم، هغه ما ته ویلې چې کله دا جمرات خلک ولي شیطانان، نو د دې نه وروسته به د اولني جمرې نه وروسته به چې کوم دی د جمراتو نه وروسته چې کوم شیطان دی ویشتو نو د هغې نه وروسته به چې دی نو ودرېږي او که نه به ودرېږي. نو ما یو ځل ویلې چېره ودرېږي به او دعا به کې، نو هغه ما ته وویل چې اخطأته، ته خطا شوې. بیا مې وویلې چې نه به ودرېږي، نو بیا یې ویلې چې اخطأته، په دې کې هم ته خطا شوې. نو بیا ما ته تپوس وکړو چې بیا اصل مسله څنګه ده؟ نو امام ابو یوسف صاحب ما ته ویلې چې اصل مسله دا ده چې کوم شیطان د ویشتو نه وروسته بل شیطان ویشتلی وي، لکه په دویمه درېیمه ورځ باندې چې شیطان ولي څلورمه، نو په هغې کې درې واړه شیطانان ویشتل دي. نو د یو اول شیطان چې دی ویشتو نو د هغې نه وروسته بیا ودرېږه دعا وکړه ځکه بل شیطان ویشتل پکې شته دی، او د دویم نه وروسته بیا بل شیطان ویشتل درېیم چې دی نو هغه دی، نو بیا ودرېږه دعا وکړه، خو د درېیم نه پس به چې دی نو نه ودرېږي. ویل دا مسلې ما ته بیانه کړه او زه راووتم د هغه د خوا نه لږ دې خوا رالومه نو اوازونه رال چې امام ابو یوسف صاحب وفات شو. دومره چې کوم دی نو حریص په علم باندې، نو د هغو علم چې کوم دی نو هغه په آخره کې چې دی نو په ځای باندې و هغه خطا شوی نه و. نو دا د دیندارۍ اثر دی. ان تضل احداهما، دا چې خطا بشي یوه د دې دواړو نه، هیره بشي یوه د دې دواړو نه، فتذکره نو وریاده بکي احداهما یوه د دې دواړو الاخرى بلې ته دا خبره، ولا یأبه الشهداء او انکار دی نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې راوبللی شي. اختلاف رالی یا چې کوم دی نو خلک ناستي معاملات کوي او ګواهانو ته ضرورت دی او یو دوه کسان داسې دي چې هغوی د ګواهۍ حقدار دي،
نو الله تعالی فرمایي چې هغه ته چا ویل چې راشي تاسو په دې مسله کې گواهان شي، نو گواهان دی به انکار نه کوي، یا اختلاف رااله او گواهی ته چې دینو ضرورت پیښ شو نو ته خپل گواهی چې کم دین وس مپټوا. ومن اظلم ممن کتم شهادتا، غټ ظالم هغه کس دی چې هغه خپل گواهی پټي. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا، او مستړي کېږي تاسو ان تكتبوه د دې خبرې نه چې ولیکئ تاسو دې معاملې د قرض لره صغیرا که وړی او کبیرا او کلوی الى اجله تر نیټې پورې. دا مو یو چیرې دا خو وړه معامله ده او یو موبایل مې خرڅ کړی دی او خیر دی دا به ماله چې دی نو پیسې راکړي، نه د دې وړو وړو خبرو نه چې کوم دی نو بیا لانجې جوړېږي. اوس یې ولیکه او دې کې چې کوم دی نو علما ذکر کوي تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، اوسېدل د ورونو په شان ته کوئ او معاملاتو کې چې کوم دی نو اگر چې ورونه وي خو په معاملاتو کې بیا ځان یو بل ته ناشنا کوي، صحیح د اصول برابر چې کوم دی نو سټام وغیره لیکي چې سبا له بیا لانجې نه جوړېږي. دا شریعت د مخکې نه موږ ویلو، نن سبا په دې باندې چې کوم دی نو عمل هغه پکار دی. ذالکم دا خبره دا گواهی ستاسو دا لیکل ستاسو اقسطو ډیر د انصاف والدی عند الله پنځ د الله تعالی باندې یو بچ دینو په بل باندې سباله زیته نشي کولی، لیکل به موجودي. واقوم او ډیر ودرون کې دی لشهادت د پاره د گواهی، که گواهانو د گواهی ته ضرورت شي نو او دا غونه مسأله یری نو دلته به لیکل زمونږ سره موجودي، هغه به ته وخی چې وګوره دا وکنه نو هغه به دغه گواهی به بیا چې کوم دینو برابر شي. وادنا او ډیر نږدې ده الله ترتابو دا چې تاسو به شک ونه کوي، شک په هغه ځای کې کیږي چې ثبوت نه دلته لیکل موجود دي نو شک ته چې کوم دینو سره گنجائش نه راځي. الا ان تكون تجارتا دا اوس بله مسله شو، مگر دا چې سوداګري حاضره لاس په لاس باندې تدیرونها چې اړوي راړوي تاسو د سودا لره بینکم په خپل منځ کې، یو چې کوم دینو هغه مبيعه او یو شی خرڅي هغه بل ورکی او بل پیسې ورکی، لاس په لاس باندې معامله ده لکه عام دکانونو کې چې نن سبا کیږي. نو فلیس علیکم نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه الله تکتبوها دا چې تاسو ونه لیکئ دی لره. بیا لیکل چې دی نو لازم نه دی، خو بیا هم الله تعالی فرمایي واشهدو احتیاط بیا موکا واشهدو او گواهان ونیسئ تاسو اذا تبایعتم کله چې تاسو خرڅول کوئ. ولا یضار کاتب ولا شهید، په دې جمله کې چې کوم دی نو دوه مقصده کېدی شي او دوه مقصده ولی کېدی شي ځکه دا لا یضار دا را باندې چې کوم شد دی دا عربی قانون دی چې په کوم ټکی باندې شد راځي هغه ټکی چې دی نو دوه ځله ویل کېږي. نو اصل کې وو ولا یضار، نو دا اولنۍ را چې کومه پټه ده یا په هغې باندې موږ زیر ویو او یا په هغې باندې موږ زور ویو، نو که زور پې ویو نو بیا به معنا دا شي ولا یضار، یعنی ولا یضار ضرر به نه ورکړی کېږي کاتب لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته. څه مطلب؟ یو لیکونکي چې کوم دی نو معامله ولیکله او صحیح ولیکله او ګواهانو په هغه باندې چې دی نو صحیح ګواهي وکړله، سباله چې کوم دی نو دغه کس راشي او د لیکونکي ته وایي ضرر وله ورکوي چې تا داسې ولې لیکلي، یا دغه ګواه ته وایي که تا داسې ګواهي کړې وه نو خیر دې نشته دی. نو الله تعالی فرمایي دا ضرر به دې ته نه ورکړی کېږي. دویم ولا یضار او ضرر دې نه ورکوي کاتب لیکونکی ولا شهید او نه ګواه چې دی په خپله باندې لیکل غلط وکړي یا ګواهي غلطه وکړي نو داسې دی نه کوي. وان تفعلوا او که چېرته وکړئ تاسو دا کار د لیکونکي ته او د ګواه له تاسو تکلیف ورکوي یا دغه کاتب او دغه ګواه د کس له چې په چا باندې حق دی د هغه ته چې دی نو تکلیف ورکړي، نو الله تعالی فرمایي فانه پس یقینا دا فسوق وتل دی نافرمانی ده بكم ستاسو په تاسو باندې نافرمانی ده. فسوق چې کوم دی نو نافرمانی ته ویل کېږي، اصل کې د دې فسق چې دی نو په عربی کې وتلو ته ویل کېږي، وتلو ته د دې وجې نه مږي ته چې کوم دی نو فوسقه ویل کېږي ځکه چې هغه د شپې راوځي او هغه فساد کوي ورانې کوي. نو فانه فسوق دا ستاسو دا کار کول دا وتل دی د دین نه نافرمانی ده د الله د حکم نه. واتقوا الله ویرګئ د الله تعالی نه ويعلمكم الله او پوهه به درکړي تاسو ته الله تعالی. واتقوا الله علماء کرام ذکر کوي چې دا ځینې اعمال خپل اثري، لکه مثال په طور باندې 18 سپاره کې الله تعالی یو عمل ذکر کړی دی خپل پیغمبرانو ته، نورو آیتونو کې مشته 2 سپاره کې تیر شوی صفحه نمبر 312 آیت نمبر 51 یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یا ایها الرسل اے پیغمبرانو
سوال دلته علما ذکر کوي پیغمبران خو په یو وخت کې نو هغه په مختلفو زمانو کې نو څنګه الله تعالی ټول پیغمبرانو ته په یو ځل باندې حکم کړی؟ جواب دا دی چې په هر زمانه کې هر پیغمبر ته الله تعالی دا فرمایلی یا ایها الرسول اے پیغمبر کلوا من الطیبات خورئ تاسو د پاکو شیانو نه واعملوا صالحا او عمل کوئ تاسو نیک. نو نیک د پاکو شیانو د خوراک حکم یې وکړو او بیا او فرمایل نیک عمل وکئ. نو دا ولی په دې پاک خوراک پسې نیک عمل راوړو؟ وایي ځکه چې د چا خوراک حرامي نو د هغه عمل دا هغه الله تعالی د نیک عمل توفیق نه ورکوي. نو دا پاک خوراک چې کوم دی نو هغه اثر یې په نیک عمل کې. او دلته زموږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب فرمایي چې معاملاتو مسله الله تعالی د سود نه وروسته ذکر کړه. دې خبرې طرف ته پکې اشاره ده چې خپل معاملات په صحیح طریقې سره وکړه، حلال به ته حاصل شي، بیا دغه حلال چې دی نو ولګوه نو تا نه به الله تعالی دغه انفاق چې دی نو قبول کړي. ځکه دا حصه چې کومه روانه ده په دې کې ټول د مال د لګولو مسلې وي. نو دلته الله تعالی تقوا ذکر کړه نو وی فرمایل ويعلمکم الله. نو بیا علما ذکر کوي چې تقوا د علم د اضافي سبب دی، د ګناهونو نه ځان بچ کول په علم کې د اضافي سبب دی. واتقوا الله ويرګي تاسو د الله تعالی نه ويعلمکم الله او خودنه به کې تاسو ته الله تعالی والله او الله تعالی بكل شيء عليم په هر یو شی باندې پوهه دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى ورضاك عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض عنا حوائجنا وعن المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.